لازم خبر نه دی چې د جمعات امام خاتمه و په ایمان کینی نه، دا د الله په فضل باندې دی. ها دې دپاره بیا اسباب لټوي. الله د بندگانو حقوقو خیال بساتي. قرآن کې الله فرمایي څه خلق داسې دي چې هغو خلقو خپل خواهش خپل خدای جوړ کړی دی، خپل خواهش خپل خدای جوړ کړی دی. دوی د خپل زندگی خپل خواهش مطابق تیروي. عبادات الله معرفت دغ شیز نه دا خلق نه خبر دي د کفارو په شان. امام غزالی صاحب جون چې تیروي دې ته کفر خفي وایي. یو کفر جلی دی چې مطلقاً کافر دی، یو کفر خفی دی. امام غزالی صاحب فرمائی کفر خفی دا دی چې انسان ځان ته مسلمان وایي خو طریقہ طور د کفارو په شان وي. اوس مثال کے طور پر اول زمونږ ویښتو سټایل چې دی، مشکات شریف حدیث تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواته یو ماشوم راوړو. کتاب اللباس مشکاتو ګورئ حدیث شریف تے نمبر رانه ایر دی. یو ماشوم راوستولی شو، له پاسه ویښته یې پرېښودي او د سایډونه او وروسته یې خریلی و. دې ته په عربۍ کې فزع وایي. نبی علیہ السلام فرمایي لرې یې کوي یا خو یې ور صفا کوي یا یې ور واړه کوي. زمونږ د ویښتو انداز د کفارو دی، خوراک انداز مو د کفارو دی، د ژوند تیرولو انداز مو د کفارو دی. هغوی په شان په دنیا باندې نازیږو، هغوی په شان باندې چې مړی مو وشي 3 ورځې خو مونږ په هوش نه راځو. علامہ اقبال صاحب فرمائی وضع میں تم ہو نصارات تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارات تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. سوک خود غگو کی کنه د مورزوی فلسطین طرف خود سوکو کی بے مانما واللہ چې حکومت کور کې نه پرېږدي، مونږ هم خاموشي غږ نه کوي. دومره نشي کولی کم از کم دکاندار د اسرائیلو پروډکټ خو ختم کا، د خپل ایمان تقاضا خو پیش کړه، خو نه دا مړ کېدل دی، دا مړ کېدل دی. امام مالک صاحب نه چا تپوس وکړو چې څوک نبی علیہ السلام بے ادبی کوي یا د دین بے ادبی کوي او خلق سنوای دی خلقو دی پارا سو حکم پکار دی. وی دا خلق مړی دی مړی، دوی په ځمکې مخ باندې ژوندي اوسېدل یا مړه اوسېدل دا برابر دی. او حقیقت